تونه وساته ډیر د بې عزتۍ وخت راغی. ښه تاسو اورېدلي دي دا څومره د شرم خبرې روانې دي، د ویلو هم نه دي، د اورېدلو هم نه دي، خو څه وکړو الله دا ورځ هم موږ ته ښوله چې نن د قوم جینکې سړک ته راووتلې، میرا جسم میری مرضی ناری شروع دی. تاسو اورېدلي که نه؟ میرا جسم میری مرضی. اوس په دې بحث کیږي، یو وی ښه وی بل وی بد وی، دا پکار دا نه د پکار، د پنجاب های کورټ وی دا ناره به نه لګي، دا لوګو به نه استعمالیږي، دا کارډونه به نه لاس کې نیولي کی. عورت مارچ وکړئ، عورت مارچ وکړئ، د ظلم انتها ده. د محمد رسول الله د دین زده کوونکي طالبات په جامع حفصه کې د هغې نه محاصره ده. جرم یې دا دی چې پرده کوي، جرم یې دا دی چې دین او قرآن وایي. د دې قتل هم روا دی، د دې د سر سورې روانول هم روا دي، د دې مدرسې روانول هم روا دي. دا زموږ وطن دی، خفه کېږئ مه. که ازادي د هغه بې حیا زنانو له ازادي د اسلام آباد په سړکونو چې هغه سرتور کاسیات عاریات مائلات ممیلات پر روډ روانې دي، میرا جسم میری مرضی. زه نه پوهېږم چې د دې مطلب څه دی، زه نه پوهېږم د دې آیت دا مطلب دی چې زما جسم زما مرضی، یعنی زما جسم یوازې زما خاون لنا بل چالم. څوک د دې اورېدو دپاره تیار دي؟ ستا جسم ستا مرضی، بیا رور سره، بیا پلار سره، بیا ترو ماما سره، بیا زوی سره، تیرا جسم تیری مرضی. کتنی بری بات ہے. الله چې چا خپله مرضی کړې وه، الله ورته خپله مرضی ښکاره کړه. بربند به ګرځېدل، اوس وایرس راغلی دی، د ویښتو نه واله د خپو نوکانو پورې ټول سیل. مخ نه پټوم، الله وی زه به یې در باندې پټوم. سر نه پټوم، الله وی زه یې در باندې پټوم. پټې کې که پټ پې نه که، ستا جسم ستا مرضی، ستا جسم ستا مرضی. بیا ستا په جسم کې دا چینجي ولی کیږي، دا مرضونه او کینسر تا ته ولی لګي. الله مو هدایت نصیب که، که هدایت مو په قسمت کې نی، په جسم کې دی الله چینجي وکا. یار په دې خیرو ډېر خوشحالېږئ، ذوق بدل شو، نور څه کولی نه شو. دا خبره صحیح ده، بې وسه یو که نه د کونډې دغه وسي. الله الله، دا درد دی بھئی، دا درد دی، دا درد دی. صرف د دې زنانو خبره نه ده، دا د ټول قوم د زنانو بې عزتي ده. په عالمي میډیا پاکستان کې داسې ښځې دي چې هغوی وي زه راځئ زمونږ جسم دی او زمونږ خوښه. ستا جسم دی نو ستا مرضي پې چلیږي، ته بیماریږي ولې؟ ستا په بدن کې ستا په جسم کې چینجي ولې کیږي؟ ستا هغه څښا دانې د کینسر ولې راخیږي؟ پتا لکه د سامیری مرض د خارخ ولې لګي؟ ایو پکې وي نر دی، ګوره کله کله الله فاسق فاجر نم ښه کار واخلي. وی چپ شا تو میرا جسم میری مرضی، تیرے جسم پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، تیرے جسم پہ کوئی پیشاب بھی نہیں کرتا. اوس خلک وی وګوره دا د ښځې بې عزتي کړې ده، دې ښځې خپله بې عزتي په خپله کړې ده. داسې ښځې الله الله په عزت خو عائشہ پوی دا، په عزت خو فاطمه پوی دا، په عزت خو حفصه پوی دا، عزت خو دا غیو. دا د عزت د نیلامې دعوت ورکوي، کاړي نیولې دی، راځئ راځئ زما عزت ټولو له پکار په ارزان قیمت میلاو دستیاب دی.
د دې ښځې به څه عزت وي چې د دې سره د عزت کلام څوک وکړي او خطاب به څوک وکړي. ماله زما جامه د دې خبرې اجازت نه راکوي څه چې دې له ویل پکار دي. پوهېږئ په دې که نه؟ خو علیها ما تستحقو. ټیک شوه داسې که نه؟ ډېره بده خبره ده، ډېره سپکه خبره ده، ډېره سپکه خبره. خو دا ولې؟ ځکه مدرسې روانۍ طالبات پریدي نه، دین او قرآن خلاف شروع دی. آخر به دغسې پیداوار به کیږي او دغسې حالات به جوړیږي چې د قوم جینکۍ به سړکونو ته راوځي او سر عام د بدکارۍ دعوتونه به ورکوي او د بې حیایۍ چغې به وي. یار دا د اسلام او د قرآن او سنت خبرې ته یو سیټ ته کېده، انسانیت او غیرت مخې ته کېده. دې ته خو دی نه دي تیار. هغه څه چې ته دعوی کوي او نارې لګوي انسانیت هیومن رایټس، دا د انسانیت نه منافي خبره ده. انسانیت هم دې نه تپوس پکار دی چې ستا په جسم ستا مرضي نو دا خوله زما د زما مرضي برداشت که چې ستا څه حق دی چې زه ووایم ته برداشت که. ستا په جسم ستا مرضي نو زما خوله زما مرضي. ولی تنقید کوئ په خلیل الرحمن قمر باندې؟ زه نه پیژنم دا څنګه سړی دی. خو چې لګې درته څه سپکه خبره وکړه نو دنیا دې په سر راوچته کړه چې عورت کی بېزتي ہو گئی. دله دا ویل پکار دی چې د دې جسم د دې مرضي ټیکۍ دی چې څه کوي زما خوله زما مرضي، زه چې څه وایم به برداشت کولی شئ. ستا خوله نه ده زما ده، بیا زما خوښه ده چې زه تا پسې څه وایم نو وایم به چې ستا مرضي ده. د عدالت څه معنا ده؟ د قانون څه مطلب دی؟ د ریاست څه حق دی؟ زما خوښه ده چې زه څه کوم، د پولیس څه ضرورت دی، د فوج څه حاجت دی. چې مولا صاحب خبر وکړي وي دا توهین عدالت وشو، دا دهشتګردي ده. اوس د عدالت نه دا فیصله راغلی ده چې دا ناره به دا ښځې نه لګوي، دا د بېحیایۍ خبره ده. د عدالت خلاف په میډیا آن د ریکارډ موجود دی او اوس هم پې فخر کوي او باسونه کوي. ولی شوکاز نوټس ورته نه میلاویږي؟ ولی چیف جسټس سوموټو ایکشن نه اخلي؟ دا ملعونه دی گرفتار کړی شي. دا داغ دی د دې قوم د پاکو عفیفو حیاناکو زنانو په پاکه لمنه. دا داغ دی، بدنما داغ دی. دا دی ووینځلی شي. زما د قوم جینکۍ حیاناکې دي، د عایشې لوڼه با حیا دي، عفیفې دي. د فاطمې لوڼه د دی د سر لوپټې به چا نه لیدلې. مسلمان داسې کیدی شي. علامه قرطبي د سوره لقمان په تفسیر کې یو حدیث ذکر کړ چې عایشې رضی الله تعالی عنها له دعوت ورکړه جی زمون کره واده دی راځي به. موره به لاړه، چې لاړه پاک خپو واپس راله، ډیره خفه وه، خلک پریشانه شول، په جرګه رالل. مور یې ولې خفه شوې؟ څه چلو شه؟ مور وی تاسو خو ډیر بد وکړل. که دا واده د کافرې وې نو د کافرې واده لم زر سله رابلم، زه خو د مؤمنانو مور یم، تاسو د یوې کافرې واده له زه راغوښتې ومه. او که دا واده د مسلمانې جینۍ و نو د دې ناوې په سر چې کومه نری لوپټه وه لیس هذا لباس المؤمنات، دا نری جالیداره لوپټه چې د سر ویښته پکې ښکارېدل د دې ناوې، دا د مؤمنانو زنانو جامه نه ده. تاسو زه چاله رابللی وم؟ وی د عایشې لوڼو، وی د حفصې لوڼو، وی د خدیجې لوڼو، وی د فاطمې لوڼو. الله د پاره عزتونه منی لاموي، عزتونه منی. زویم صرف پدی جینکو نه، د دې په پلارانو، د دې په رونو، د دې په خاوندانو، د دې په زامنو الله دې لعنت راووري. چې دا جینکې د دې خلکو نه څنګه راوتی دي، په دې روډونو ګرځي،
उसवी 8 मार्च बांधे औरत मार्च थे, औरत मार्च द पार दे। औरत का लफ्ज तो देखो, तुम इज्तिमाई नकीज़ैन के कायल हो गए, औरत भी कहते हो, मार्च भी करते हो। तो द औरत लफ्ज माना उगोरा, बिया द मार्च माना उगोरा, दा तसके लगे औरत औरत सतोई, औरत द मार्च द पार दे चिदा बरोडू मंडी हुई हो, गर्जी बो चिगी बो। औरत तो पर्दे को कहते हैं, औरत तो सतर को कहते हैं, औरत तो छुपी हुई चीज को कहते हैं। यो तरफ तोर ता औरत वे, बल तरफ तोर लद मार्च खबर के वे तेरे अकल और तेरे इल्म पे ताले लग गए। या औरत कहना छोड़ दो इनको, या मार्च का नारा बदल लो। या वर्ता औरत मोआए बल नुम वर लकी दे, औरत वर्ता मोआए और या मार्चू नो खबरी प्रे दे। ची औरत वी नु मार्च बनी, ची मार्च वी औरत न दे, दी खजुता औरत न शिवेले। मार्च वाला खजुता औरत न शिवेले, औरत खूब पट्ट हुई। पुख्तो की वर्ते जीने हुई, जीम नून की माना द पटवाली द जिनतम जिन जक हुई चे नखकारी, जनीन द खेटी माशूम नखकारी, जीने ची पटवी चिखकारा सरगंद गर्जी पल्लारू मंडी हुई चिगी हुई, दा जीने न दा औरत न दे। मार्चुनु वाला त जीना के मोआए, मार्चुनु वाला त औरत मोआए। नुम बदल के, नुम बदल के मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, हौसला पैदा करो। तेरा जिस्म तेरी मर्जी, मेरा मेरी जुबान मेरी मर्जी। बर्दाश्त करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। हक को सुनने का हौसला पैदा करो। खुबई मुहाफिज दे ईमानम कुरान दे, मुहाफिज दे इज्जतम चे कुरान नहीं बिया बस इज्जती, चे कुरान नहीं बिया बस ईमानी। अल्लाह मु ईमानु न इज्जतु न सलामत का, अल्लाह दी नस्लु न दबी है न बच के। अल्लाह मुदा